سهیل افریدی د مریم نواز حکومت حواله سره مکمل حقیقت ښکارا کړی دی. سهیل افریدی یو ټویټ کړی دی چې د مریم نواز د حکومت مکمل حقیقت ښکارا کړی دی. سهیل افریدی ویلي دی چې زموږ ملک یعنی مریم نواز د حکومت په 9 میاشتو کې 5 ارب ډالر قرضه اغشتلې ده او د شاخرچیان دومره دي چې په 2 ارب باندې دی په 12 ارب باندې دی جهاز واغشتو او په هغه قرضه باندې بیا 2 پایلټان هایر کړل د هغه جهاز د پاره چې د هغه تنخواه 70000 ډالر کې خو خو د خپل شاخرچیان کمای نه د خرچیان دومره دي د خرچي دومره دي چې د پاکستان ته ډیر غټ نقصان ورکړي. د پاکستان فکر پکار دی خو د پاکستان فکر وای ځکه نه کوي چې د پته را چې زمونږه حکومت صرف مونږ له 75 سیټونو باندې ملو شوی دی بس مونږ به چری براسم لګو او کار بکیږي یعنی مونږ به صرف چری بلاسم دی لګو او زمون کار به روان وي. دینه علاوه سهیل افریدی مزید ویلی دی چې بند کمرو کې فیصله کول ولته سوچ پکار دی چې پاکستان غلط سمت روان دی او که چره پاکستان ختمه خراب شو نو بیا بر دې سمبالولو ولا سوکنوي دا ټول به بیا تختی او د معیشت دا حال دی چې د عمران خان په دور حکومت کې گروث ریټ چې کومو هغه 6.1 او د په حکومت کې د گروث ریټ چې کوم دی 3.3 نم کم دی. لکه گروث ریټ هغه لوي لکېږي چې په کم ریټ باندې دا یو پیمانه ده څنګه چې یو سړی تل د هغې دپاره کیلو وزن مونږ استعمالو نو دغه رنګ د ملک ترقۍ دپاره د یو گروث ریټ چې کوم دی هغه ډیسایډ شوی دی. نو هغه گروث ریټ چې کوم هغه د پاکستان د عمران خان په دور حکومت کې چی و ورده په دور حکومت کې د پاکستان گروث ریټ 3 نه هم کم شوی دی یعنی د پاکستان گروث نه کیږي. پاکستان معیشت په خطر روان دی په بره نه دی روان. لکه دا سهیل افریدی په خپل یو ټویټ کې د مکمل حقیقت ښکارا کړی دی. د قرضې واخلي او په هغه قرضو باندې چې کوم شاخرچیان وي کم غټ خرچي وي نو هغه په خپل خرچي روانې کړي وي او هغه خرچي د کمیږي نه. دا سهیل افریدی مکمل حقیقت د مریم نواز د حکومت ښکارا کړی دی چې مریم نواز حکومت چې کم دی هغه د کټګوري والا دی چې خرچي ډیری دي او د خرچو په وجه باندې د پاکستان معیشت روز تر وده خرابېدو طرف ته روان دی. د خو 100 ارب قرضه راغشتل 100 ارب ډالر د قرضه غشتل ده په 15 میاشتو کې 5 ارب ډالر قرضه د غشت ده او د سره دومره خپل پیسې مشته چې په 12 ارب ډالر باندې د جاز ځان تاخلي په 12 ارب ډالر باندې د جاز غشته شي دغه 12 ارب ډالر د په ملک نه لګي د ملک د پر د نور قرضه راغواړي 5 ارب ډالر هغه بیا د هغه 5 ارب ډالر چې کوم دی هغه د خپل خرچو د پر راغواړي لکه دغه جهاز د پر د 2 پایلټانو ساتل چې دغه 70000 ډالر تنخواه د مقرر کا نو د وی خرچي ډیر زیات دي د خپل خرچي را کمای نه او د دې سوچم نه کوي چې زموږ د خرچو په وجه باندې پاکستان معیشت چې کم دی وستر وده تباکېدو طرف ته روان دی او معیشت وای دا حال دی چې گروث ریټ بخې د حکومت کې کمترین سطح ته رسیدلې دی. خیر دا خو په دې ویډیو کې د سهیل افریدی د ټویټ حواله سره خبرې وي تاسو د حواله سره راځه کمنټ لازمي